وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما خجي ابل ورځ مونږه په جمله اسمیه کې د مرکبات ناقصه استعمال کړو مرکب غیر مفید چې څو قسمونه دي او د هغې استعمال پکې شروع کړو نو غالبا په هغې کې مونږ دوه استعمال کړو یو پکې مونږ په جمله اسمیه کې دغه اول هم چې دی که نه مرکب توصیفي موصوف صفت دم مبتدا یو اسم راواغستو زید مبتدا راواغستو او موصوف صفت هم ورله خبر راواغستو ٹھیک شو بیا موصوف صفت مبتدا راواغستو او خبر هم ورله بیا بل راواغستو که نه جي نکره هم ورله بیا خبر راواغستو او که تاسو ته یاد شي نو ما تاسو ته دې نه مخکې ویلي چې یاره مبتدا او خبر دی به د اسم چې کوم څلور خبرې مونږ زده کړې وي وسعت لحاظ سره اسم څنګه وي عدد لحاظ سره او اعراب لحاظ سره او جنس لحاظ سره نو د دریو کې به یو شانتي په دې وسعت کې به د یو بل خلافي مبتدا به همیشه معرفي خبر به نه کېرئ خو کله کله ډېر کم کله کله دا خبر هم معرفه راتلی شي ها ټیک شوه خبر هم کله کله معرفه راتلی شي همیشه نه ګورئ ها عموما او اکثر مې یاد کړه که نه خبر چې دی که نه دا به نکره راځي خو ډېر کم به چېرته چې هلته ډېره مجبوري شي نو بیا به دغه راځي معرفه راځي ټیک شوه نو ګورئ بله ورځ مونږ یو دوه درې مثال زر زر ووایو ما تاسو ته بله ورځ مثالونه لیکلي وو چې د موصوف صفت هم اول دغه راغستی خبر راغستی نو ما درته وي زید مبتدا شو اوس ولا خبر نکره راخلو او خو موصوف صفت نه ولا رالو که نه رجل صالح رجلون نکره دی صالحون هم نکره دی او رجلون موصوف ته صالحون صفت ته نو موصوف صفت مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبریه ٹھیک شو جی د دې بل غونته کې ترکیب ولیکو جی دا ترکیب لږ ضروری دی دا یو به روزانه لیکو جی ها زید رجل صالح زید رجل صالح دا زید مونږ سره مبتدا شو جی مبتدا رجل موصوف او صالح صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا خیال کې مراغی جی سر لږ ډېر ذهن پې کار وکړو انشاءالله اوس په تاسو ډېر د عربۍ ډېر څه پې حل کولی شئ هغه لږ ډېر دغه به تاسو کولی شئ د خیر سره ترکیبه دا ترکیب ډېر ضروري دی جی اوس یو داسې کوو که نه جی چې مونږ دا موصوف صفت مبتدا اخلو صحیح ده او خبر ولا بیا نکره بل راخلو موصوف صفت مونږ مبتدا اخلو نو تاسو ته یاد دي چې مبتدا همیشه معرفه وي نو که ته دا موصوف صفت مبتدا اخلي نو معرفه کې مې ټیک شوه نو اوس به مونږ ووایو جي الرجل الصالح الرجل الصالح جالس نو دا الرجل موصوف شو او الصالح صفت شو او ما تاسو ته ویلو موصوف صفت دا صفت نه دا به همیشه د موصوف تابع وي جی
تاسو ته ما خپل په پښتو ژبه کې مثالونه درکړو. نو موصوف صفت مل کر مبتدا، او دا جالسون ورلا خبر، مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبریه. وګورئ جی د دوانو مثالونه وشو. مرکب توصیفی چې دی دا مې اول ورله خبرم راواغستو او مرکب توصیفی مبتدا م کو. ذهن کار وکړو جی. ښه ورسې دا رن کوم جی. مرکب اشاری نه، مرکب اشاری اسم اشاره مشار الیه دا مبتدا کړیو او خبر مولا نکره راغسته او دا همیشه معرفه وي، نو دا مونږ خبر اغستی نشو. نو مرکب اشاری به مونږ سره همیشه خبر راځي جی. لکه مثلا ګورئ هذا القلم، هذا القلم جديد جی. قلم دے هذا القلم، هذا تا گورے جی ترکیب کی گورے جی اسم اشارہ، هذا اسم اشارہ او القلم مشار الی. اسم اشارہ مشار الی مل کر مبتدا او جدید ولا خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ خبریہ. ذہن کارو کچھ اوس که مونږ دا مرکب اشاری مونږ دا واحد واغسته کنه، که دا مونږ تسنیه کو خبر بم تسنیه کیږي، که دا مونږ مرکب اشاری جمع کو خبر بم جمع کیږي. ٹھیک شو. اوس یو تسنیه واخلئ جی. هذان القلمان او جدیدان ورله خبر راوالی. شاباس. جدیدانی نو دا هذا اسم اشاره شو ما قشانتی او قلمان ورله مشار الیه. اسم اشارہ مشار الیه مل کر مرکب اشاری ہو کر مبتدا او جدیدان ورله خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ذہن کارو پوزی آسان شو کنه ترکیب سره لګ ډیر آسان شي. مخکې ان شاء الله نن پوره خپل سبق وایو جی. اوس به مونږ وایو جی مرکب اضافي خبرم جوړیږي او مبتدا هم جوړیږي. اول به خبر جوړ کو بیا به رسو مبتدا جوړو. مرکب اضافي مضاف مضاف الیه. خو اول یادو ګورئ جی، یادو ساتئ چې ما تاسو ته مخکې د مضاف شرایط ویلو، د مضاف الیه مې درته ویلو. د مضاف په شرایطو کې ما تاسو ته ویلو کنه چې په مضاف الف لام حرام دی، په مضاف تنوین حرام دی. چې مضاف تسنیه راځي نو د تسنیه هغه آخري آنې کې دا نون نه دی دا هم حرام دی، او اونه چې کوم جمع کې نون راځي هغه هم حرام دی. نو په مضاف باندې څلور څیزونه حرام دي: الف لام، تنوین، د تسنیې نون، د جمع نون. او مضاف الیه نه دی همیشه به مجرور وي جي. په د الف لام هم راتلی شي، بغیر الف لام هم راتلی شي. ٹھیک شو جی. ها نن مونږ راځو جی زه وایم کنه زید لڑکا ہے، زید
ولدن ساده جمله ده زید مبتدا ولدن خبر ٹھیک شوا زو اسویم زید حامد کا لڑکا ہے زید حامد کا بیٹا ہے یا لڑکا ہے دوانه ویلې شي ٹھیک شوا کوی چې دوانه به ولیکو جی ګوره دا زید مبتدا او ولد خبر دا خو دې سره زمونږ څه کار نشته خو دې کې د الله اوس مرکب اضافي استعمالوم جی نو اوس وګورئ جی زیدن دا زید منقع مبتدا شو ولد حامد زید حامد کا لڑکا ہے زید د حامد الګ ته د مونږ وایو د حامد زوی کنه او زموږ د غرونو والا خلک مو یې الګ د پلانی الګ ته پلانی الګ مطلب دا چې پلانی زوی دی ٹھیک شو جی نو ګورئ زید پکې مبتدا او ولد مضاف تب مضاف د سنه پیژني اول به ورته وګوري چې په الف لام پېشته نشته تنوین پېشته نشته تسنیه او جمع هم نه چې نون پې وي او د دنه پس اسم ته وګوره حالت جر کې به وي فوراً دا مضاف مضاف الیه وګڼه نو دا پکې مضاف الیه مضاف مضاف الیه مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ او دا بیا واخلې ښه جي دی خو بیا ورته ګورئ زیدن ابن حامد زید مقشان مبتدا ابن مضاف حامد مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کشته جی آسانه او دا ډېر اهم دي جی ترکیبونه نه دي چې یو ځل د ترکیب زده کو کنه ته به د عربی عبارت داسې وی کنه ټول طالبان به ته حیرانی چې دا وایي څنګه هلته کې به ته په ټول ترکیب پوهېږي تا ته به فوراً ذهن ته راځي چې هلکه دلته کې دا مجرور پکار دی دلته مرفوع پکار دی دلته منصوب پکار دی ٹھیک شوه نو فوراً به ذهن پې کار کوي اوس ګورئ همدغې ته ګورئ ابنو حامد ابن مضاف حامد مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا او صالح ورلما خبر راواغستو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ستا په ذهن کې به اوس یو اشکال جوړیږي جی چې دا ابن حامدین دی الته خبر راواغستو او ابن حامدین دلته دی مبتدا راواغستو نو الته خبر او دلته مبتدا دواړه یو شان شو او تا مونږ ته ویلی دي چې مبتدا به همیشه معرفه نو تا خو دا خبر هم هلته معرفه واغستو زید ابن حامدین زید مبتدا شو ابن مضاف حامدین مضاف الیہ حامد تو ګورئ دا اسم علم دی کنه معرفي قسم دی کنه ٹھیک شوه نو یو خبره بله یاد وساتئ نن پکې هغه یو د مضاف دا د معرفي هغه اووم قسم هم پکې راغی مضاف الی المعرفه کله چې دا مضاف الیه نه مضاف الیه دا چې معرفه یې کنه نو دا مضاف پم د وجې نه معرفه شي او که دا مضاف الیه نکره ای کنه نکره ای نو دا مضاف الیه هم نکره شي اوس حامد ته ګوره اسم علم دی کنه معرفه دی د دې حامد د وجې نه دا مضاف معرفه شو
د مضافله د وجې مضاف معرفه شو. او که مضافله ما سره نکره وي نو بیا به را سره دا مضاف هم نکره شي. ٹھیک شوه؟ چېرته کې به مثال راشي د نکرې وي به دغه کتاب کې به وي خو اوس کتل پکې غواړي که نه نو انشاءالله او به ګورو جي. ها دلته ګورئ دغه یو مثال واخلو چېرته کتابونو کې مې کتلی نه یو د ځان نه ذهن ته راغی. القرآن مبتدا شو. کلام حق وګوره اوس دې حقن ته وګوره نکره دی که نه نه پې الف لام شته نه اسم علم دی نه ضمیر دی نه اسم اشاره ده نه اسم موصول دی نه معرب باللام دی نه دغه ندا څنګه دی معرفه به ندا دی وګورئ او نکره دی وګورئ تنوین به شته که نه او دلته کې کلام نو وګوره دا کلام مضاف دی او دا مضاف الیه ولا نکره دی نو اوس دا دوانه دا پورا مرکب اضافي نکره ده. او دلته وګورئ حامد ته وګورئ د معرفي اسم علم دی که نه نو دلته کې په دې ذهن کار نه کوي ذهن کار نه کوي مضاف الی المعرفه دې ته وایي مضاف الی المعرفه مضاف الی المعرفه معرفه کی طرف مضاف معرفه کی طرف مضاف دا حائبا نه دی دا معرفه کی طرف مضاف دی که نه معرفي طرف ته دی که نه دلته وګورئ کلام مضاف دی حقین ولا نکره دی مضاف الیه ولا نکره دی نو د دې وجې نه دا پوره دا کلام هم نکره شو. خو که مضاف الیه دلته لیکلی دی مضاف الی المعرفه که مضاف الیه دی معرفه وي مضاف الیه دی معرفه وي نو مضاف به معرفه شي. د مضاف خو موږ سره همیشه نکره وي که نه همیشه موږ سره نکره وي نه پې الف لام وي نه پې بل څه داسې دغه نه وي. خو که د دې مضاف نه وروستو مضاف الیه نکره وي معرفه وي معرفه یا پې الف لام وي یا اسم علم وي نو پوه شو چې دا مضاف ما سره معرفه شو. اصل ذهن کار نه کوي پوه شو جي مضاف الیه دلته موږ سره معرفه دی که نه نو مضاف معرفه شو مضاف الیه دلته نکره دی مضاف هم نکره شو. ٹھیک شو جی. اوس ګورئ جی القرآن مبتدا شو کلام الله کلام مضاف الله مضاف الیه دلته اوس موږ سره دا خبر مجبورا موږ مجبور یو دلته کې اوس موږ سره معرفه راغی ولې معرفه راغی دا مضاف الی المعرفه دی الله معرفه دی همیشه اسم علم دی وګورئ ٹھیک شو. نو القرآن مبتدا کلام مضاف او الله مضاف الیه مضاف مضاف الیه مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ذہن کار کیجیے. کلام الله زدلتا معرفة علم داغا مبتدا علم كلام مضاف الله مضاف إليه او حق من ولا خبر واغس كلام مضاف الله مضاف إليه او حق خبر مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا
मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। सही शो नो दे तवई मुजाफ इलल मारिफा, मुजाफ इलल मारिफा। उस पदा से को जी چې دا مضاف مضاف الیه نه دي، دی به مونږه یا به مونږه اسم اشاره مبتدا والو، مرکب اشاری به مبتدا والو، موصوف صفت په دواړه ولا خبر واخلو، بیا به مرکب اضافي مبتدا والو او موصوف صفت به ولا خبر والو، یا به موصوف صفت مونږه مبتدا والو، مرکب اضافي به ولا خبر واخلو. نو داسې اوس پر ټول دا مرکبات ناقصه نه د دې نه به مونږ دغه جوړو، جمله اسمیه جوړو. ٹھیک شو؟ دا خو اوس مونږ د جملو نه یعنی څه ناڅه پکې د خبر یا پکې خبر راتلو یا به پکې مبتدا راتله، داسې به پکې څه راتله، نور به پکې مونږ مرکبات ناقصه استعمالول. اوس په پوره د مرکبات ناقصو نه مبتدا او خبر جوړو. صحیح دی جی؟ هغې دې ته ګورئ جی، هذه البنت مرکب اشاری ده کنه، هذه هي اسم اشاره، البنت مشار الیه. ٹھیک شو؟ هذه البنت اخت فاطمه. فاطمه غیر منصرف ته نو مضافله چې جوړه شوه مونږ سره نو د باندې زیر نه راځي، حالت جر کې په دې زیر نه راځي. ٹھیک شو؟ غیر منصرف ته ځکه. نو ګورئ دا هذه اسم اشاره، البنت مشار الیه. ٹھیک شو؟ اخت مضاف، فاطمه ته مضاف الیه. څوک درنه تپوسو کي چې په دې مضاف الیه باندې دا خو مضاف الیه خو حالت جر کې وي، دا ولې؟ ته به دا حالت جر کې ده او غیر منصرف ته نو د باندې زیر دا نه قبلی. ها اسم اشاره مشار الیه مل کر مرکب اشاری ہو کر مبتدا، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. هذه البنت یہ لڑکی، اخت فاطمہ فاطمہ کی بہن ہے. هذه البنت یہ لڑکی، اخت فاطمہ مضاف الیہ باول معنی کے دا مضاف برست معنی کے فاطمہ کی بہن ہے، دا معشوم دا جنئی، هذه دا البنت جنئی، دا جنئی اخت فاطمہ دا فاطمی خوردہ. ٹھیک شو؟ نو اسم هذه اسم اشارہ، البنت مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا، اخت مضاف فاطمہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. صحیح نہیں جی؟ مشکل ہونا ہے. مرکب ناقص نه دی، مرکب ناقص مرکب غیر مفید هم ورته وایي. دی چې دی کنه دی به همیشه دغه جوړیږي جی، د جملې یو جز به جوړیږي، یا به مبتدا جوړیږي یا به خبر جوړیږي. پورا جمله دی نه وي، جمله خو د جمله اسمیه ته وایي، لکه د مبتدا او خبر ته وایي. او دا مرکب ناقص دی، ناقص مطلب نیمګړی وي. نو نیمګړی مطلب یا به دا خبر جوړیږي یا به مبتدا جوړیږي. اوس هم ولیدل جی، اوم لیده، یا به خبر جوړېده یا به مبتدا جوړېده.
ٹھیک شو پورا جمله د دې نه جوړیږي. ها که بیا راغون شي که نه نو د یو نه به مبتدا جوړ شي یو نه به خبر جوړ شي. اوس څنګه د مرکب اشاري نه مبتدا جوړ شو او د مضاف مرکب اضافي مو ولا خبر کو. ٹھیک شو جی. بل ګورئ جی فاطمة بنت رسول الله. فاطمة دې ته ګورئ جی دا مونږ سره مبتدا شوه. بنت مضاف رسول مضاف الیه مضاف مضاف الیه مضاف او الله مضاف الیه. ٹھیک شو جی. نو دا مضاف مضاف الیه مل کر جی اول به دا دواړه واخلو جی. دې سر ته ګورئ ښه دې ځکه لږ ګورئ جی. دې سر نه به اول داسې کار وکړو چې د اخر نه به ورله موږ دا ترکیب شروع کړو. دا مضاف او دا مضاف الیه به واخلو. مضاف مضاف الیه مل کر مضاف الیه ہوا. بنتو د پاره ٹھیک شو. بیا دا مضاف او دا مضاف الیه مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر. بیا دا مبتدا او دا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. پاکستان جی دغه پیچیده مرکب اضافي الګ مشکل مرکب اضافي چې جی دوه پکې مضاف راشي او دوه پکې مضاف الیه راشي. مضاف مضاف الیه او مضاف الیه مضاف متا سوي دا یو 50 هم کېدی شي. ٹھیک شو. نو دا هغه دغه نو اخر نه به شروع کی. اخیری چې کوم مضاف الیه وي کنه داغه نه مخکې اسم به د دې مضاف اخیری اسم د پر مضاف وي. نو اول به هغه مضاف مضاف الیه واخلي نو د دې بل مخکې اسم د پر به مضاف الیه کې هغه بل مخکې اسم مضاف په او دا مضاف الیه به یو ځای کې نو دینه به خبر جوړ شي. نو بیا به مبتدا او خبر جمله اسمیه خبریه کې سشته خو بګینه جی. او دا به بیا مضاف الیه مضافو مضاف الیه مضاف د بنتو ته ها که د دې بنتو نه مخکې بل یو اسم وی کنه ٹھیک شو. نو بیا به هغه موږ سره مضاف دا بنتو به مضاف الیه دا به بیا بنتی راتلو دا به بیا مضاف الیه او مضاف پمو ځکه مضاف الیه همیشه مجرور وی کنه نو بیا به دا بنتی راتلو. ٹھیک شو. او لکه مثلا ګوره دعاء ما سره مبتدا شو دعاء مبتدا شو فاطمه مبتدا دا ناخلو دعاء ما سره مبتدا دغه شو مضاف شو. بنت مضاف الیه مضاف رسول مضاف الیه مضاف اللہ مضاف الیه. نو اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا. ٹھیک شو جی. دا مضاف الیه دی کنه جی او کنه دا مضاف الیه دی خو دا په تیزی کې مې دا ولیکه صرف مضاف لیکلی دی جی. خیر دا څه دغه خو تاسو روباسئ کنه جی موږ په منډه کې دا حسان دي کنه مشکل خو نه وي. الله موږ سره مبتدا شو. رب مضاف شو. نا ورله مضاف الیه نا ضمیر دی کنه مضاف الیه. نو الله مبتدا رب مضاف او نا مضاف الیه. دا مضاف مضاف الیه مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک شو. صحیح دی جی.
اوس دا الټه کیږي دا چې کوم موږ سره خبر دی دا مبتدا کوي ربنا الله ربنا موږ سره ربنا مضاف مضاف الیه مبتدا ٹھیک شو دسی به کوي دا مضاف مضاف الیه مل کر مبتدا او الله الله خبر واخلی وګورئ دلته دا الله موږ سره معرفه راغی خو ما تاسو ته ویلو چې خبر به کله کله موږ سره معرفه راځي کله کله همیشه نه ګوره ها همیشه اکثریت په د نکرې وي جی خبر به اکثریت د نکرې وي په قاعده کې موږ ویلو په شرایطو کې چې خبر به موږ سره عموما همیشه نه عموما او خبر هم ویلو مبتدا هم ویلو مبتدا به همیشه معرفه وي او خبر به نکرې که تاسو خیال شي ما به داسې وي یا به مې درته ویلو عموما به نکرې خو همیشه مې خبر باره کې نه دی ویلي چې خبر به همیشه نکرې نو دا عموما مطلب دا دی چې یعنی اکثریت په خبر چې دا به نکره راځي او کله کله به داسې معرفه هم راشي نو قرآن کې دي که نه ان الذین قالوا ربنا الله ربنا مضاف مضاف الیه مل کر مبتدا الله والله خبر نو مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبریه صحیح دی دا په دې اوله کې چې هغه حدیثو کتاب دی زاد الطالبین مفید الطالبین که زاد الطالبین زاد الطالبین بیا ثانیه کې دی مفید الطالبین هم که تاسو نه هغه کې خو محاورې ډېر زیات دي دغه دي هغه محاورې پکې ډېرې دي نو هغې کې هم هغه محاورې کوم عمده خبرې به ډېر اوس راځي او ترکیبونه نو ګورئ جی دا دنیا دا پدې الف لام داخل شو کنه نو الدنیا موږ سره مبتدا شو تاسو به کتابونو کې لیدلی په حدیثو کې مزرعة الآخرة الدنیا مبتدا شو مزرعة مضاف الآخرة مضاف الیه مضاف مضاف الیه مل کر خبر او مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبریه صحیح دی جی دقه شانتی یو بل حدیث دی الدنیا سجن المؤمن سجن مضاف المؤمن مضاف الیه ٹھیک شو ابخ کې وسره بل رقم دی خو هغه نه وجنت الکافر هغه مضاف مضاف الیه دی نو دې کې بیا معطوف علیه او دغه پکې راشي او دی ولا بیا مبتدا شي نو دغه حجی نو الدنیا وګورئ دا مبتدا شو او مزرعة الآخرة دا والله خبر شو مضاف مضاف الیه مل کر خبر نو ګورئ جی اول به موږ د مبتدا معنی وکړو په مرکب اضافي کې به اول موږ د مضاف الیه معنی کوو بیا به د مضاف کو نو بیا به ترجمه سمه درځي الدنیا دنیا مزرعة الآخرة که داسې وایي څوک ونه چې دنیا پټی د آخرت دی او د اخوا الټه نه شروع کوي دنیا اول نوم واخلی جمله اسمیه کې به اول موږ د مبتدا معنی کوو اخر کې به د خبر کوو خو که خبر کې بیا مرکب توصیفي وي یا مرکب اضافي وي نو په هغې کې به اول موږ د توصیفي کې به اول د صفت کوو او بیا به موصوف اول موصوف کوو بیا به صفت دي تقریبا داسې ده نه او نو او بالکل داسې ده چې اول به د صفت ترجمه کوو بیا به موصوف یادوي ټیک شوه مونږ وایو سپین سړی اوږد سړی لنډ سړی سړی لنډ مونږ نه وایو سپین یعنی سړی سپین مونږ نه وایو سپین سړی وایو نو
نو اول به صفت او بیا به او په مرکب اضافي کې به اول د مضاف الیه ترجمه کې او بیا به د مضاف کې. نو اوس ته اول مبتدا معنا وکړه. دنیا د آخرت پټی دی. صحیح دی بالکل ګډ وډ به وایي. نو ګورے دنیا د آخرت پټی دی. دنیا آخرت کی کہتی ہے او کنه الټا وای کنه نو وا بالکل بارست دغه کی خجی. اوس دلته ورته ګوري جی الدنيا سجن المؤمن وجنت الکافر هغه پکې ملي گئی ہیں. ٹھیک شو. نو الدنیا او اما غشان ترکیبی دی جی. الدنیا مبتدا سجن مضاف المؤمن مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. سخوشتا نہ پکی جی. خا جی هغه زمونږ غټ غټ استادان یې وایي خو هغوی په خپل انداز کې صحیح وایي که نه. اوس موږ دا واړه واړه طالبان چې یو نو مونږ کوشش به کوو چې هغه شان لکه چې څنګه خلک بعض خلک غلط وایي نو چې هغه شان مونږ غلط ونه وایو که نه. بعض خلک وایي که نه جي حیات الدنیا دنیا حیات مضاف شو الدنیا مضاف الیہ. دا دنیا نه ده جی دا مبتدا دغم نه ده مبنی نه ده مبنی نه ده. دا په غسول اقسامو کې به تاسو ویلي هغه مقصور کې راځي که نه جی. نو دا چې ده که نه د ده به حالت رفع کې هم دنیا ده نصب کې هم دنیا ده جر کې هم دنیا ده. ٹھیک شوه. لکه هغه موسی نه دی موسی حالت رفع کې موسی نصب کې موسی جر کې موسی. عیسی حالت رفع کې نصب کې جر کې. یحیی رفع نصب جر دی کې دی یو شان دی. نو دا دنیا نه ده جی دا عموم دغه شان دی جی. صحیح ده. نو دلته کې ګوره حیات مضاف ته او الدنیا مضاف الیه. په حیات الف لام شته. نو دلته کې اوس مونږ وایو دنیا کی زندگی د دنیا زندگی د دنیا زندگی د حیات مضاف الدنیا مضاف الیه. که تاسو خیال کړئ که نه جي داسې هغه هم ده او دا ګورئ الحیات الدنیا الحیات الدنیا اوس څه شی دی جي په حیات باندې هم الف لام دی او په دنیا هم الف لام دی موصوف صفت دی. ٹھیک شوه. حیات او دنیا دلته کې خو مونږ معنا کوی د دنیا زندگی. اوس په دلته ورسره څه کې دلته کې هم خلک وایي د دنیا زندگی خو دلته یو یاد وساتئ جي د دې معنا د اردو کې وګورئ جي دنیا کی زندگی. دې ته به تاسو ډېر کم سوچ کړی وي جي او د دې معنا د دا موصوف صفت دی جي. موصوف صفت معنا کم ته د دنیا کی زندگی نو بالکل سوچ پیو کا بیا د دې معنا به بیا مونږ کوی دنیاوی زندگی. اوس ورته ګورئ هلته کې دنیا کی زندگی او دلته دنیاوی زندگی. نه نه دا د موصوف صفت ترجمه شو جي دنیاوی زندگی. دلته داسې نشي ویلی چې د دنیا زندگی د دنیا زندگی خو تا بیا د حیات مضاف کړه او دلته موصوف صفت دی. دا برنی خو ګورئ په خپله حیاتو باندې الف لام نشته او په الدنیا باندې الف لام شته. دا خو په خپله پته لګي چې یاره دا مضاف مضاف دی او دلته په دواړو باندې الف لام دی نو پوه شه چې دا موصوف صفت دی.
انما الحیات الدنیا، الحیات الدنیا موصوف صفت شو. لعب ورلا خبر را واخلا. لعب دنیاوی زندگی لوبی دی، اسی لوبی. ٹھیک شو. له لعب دی، له لعب. ٹھیک شو. دنیاوی زندگی اسی له لعب دی. حیات الدنیا دنیا کی زندگی، او الحیات الدنیا دنیاوی زندگی. اوس پکې اخیری پاتې دی جی، دو درې مثال. اوس ګورئ جی مونږ به په جمله اسمیه کې، په جمله اسمیه کې حروف جاره مرکب جاری استعمالو، مرکب جاری به استعمالو. اوس ګورئ ها، زید جالس، زید ناسته، زید ناسته. نو دا ناس خو به یا خامخا په جماعت کې وي، یا به په کرسۍ کې وي، یا به په کور کې وي، یا به په بازار کې وي، یا به په ګاډي کې وي، یا به د چت د پاسه وي، یا به د چت د لاندې وي، چېرته خو به وي که نه. نو ګوره زید جالس علی الکرسي، زید جالس فی المسجد. خدا به پکې جوړېږي څه، نو هغې ته لږ سوچ وکړئ چې دا ډېر اهم خبره ده پکې. زید خو ما سره مبتدا شوه، جالس را سره خبر شو. اوس ګورئ جی علی الکرسی، علی حرف جر او کرسی، کرسی علی حرف جر، کرسی الکرسی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، متعلق دیتا بیا مونږه متعلق وایو، متعلق. دا به جوړ کی جی. ګورئ جی مبتدا به زید به مبتدا کې، جالسون به خبر کې، علی الکرسی جار مجرور به دا د خبر متعلق کې، او دا متعلق نه دی، متعلق، متعلق. یو متعلق وی لقه لام باندې زبر، یو متعلق وی. متعلق چې څوک متعلق کیږي، نو موږ سره مرکب جاری متعلق شو کنه، خو چې د چا متعلق کیږي هغه ته متعلق وای. نو اوس دا به دا مرکب جاری نه دی، دا به عموما یعنی اکثر به، اکثر نه بلکې که زه ویم چې همیشه به په جمله اسمیه کې د خبر متعلق کیږي، نو دا به صحیح وي انشاءالله. دا د خبر متعلق کیږي، خبر متعلق شو او دا مرکب جاری متعلق. ٹھیک شو. نو مرکب جاری د خبر متعلق شو، د خبر متعلق شو. نو مرکب جاری را سره متعلق شو او متعلق څوک دی؟ او جالسین متعلق ته، متعلق لام باندې زبر. ګورئ دا هغه چې کومه دغه دي که نه ثلاثي مزید فی ابواب دي، د هغې ثلاثي مزید فی ابوابو نه په دې انداز کې د لام لاندې چې زیر راشي که نه، خو په شروع کې به میم وي، شروع کې به میم وي، نو هغه به متعلق وي، هغه به اسم فاعل صفت دغه وي، صیغه وي. او چې کله په دې لام باندې زبر راشي مقه میم به په شروع کې وي، نو دا به مفعول شي. ٹھیک شو. نو چې څوک کار کوي که نه هغه ته فاعل وایي، او چې لکه چې زه وال کوم نو زه فاعل یم، او چې څوک وخم نو هغه مفعول دی. یا زه مدد کوم که نه زه فاعل یم، چې د چا مدد کوم هغه مفعول دی. نو اوس دلته کې دا مرکب جاری چې دی دا فاعل دی. ٹھیک شو. د څه نه به پته لګي، شروع کې به میم وي او آخري نه مخکې حرف باندې به زیر وي. بله ور څنګه ماسټر صاحب وویل یو منادي دی او یو منادا دی.
منادي چې څوک आवाज کوي، منادا چې چاته आवाज کیږي. نو دا ان شاء الله را روان دي بخپل ځای باندې، په دې به ان شاء الله بیا भरपूर دغه هم کیږي، ترکیبونه به هم کیږي او خو پوره طریقې سره به خبره کیږي. صحیح ده جی. हाँ نو ګورئ مبتدا अपनी खबर और मुताल्लिक से मिलकर, मुब्तदा अपनी खबर और मुताल्लिक से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया. ठीक शो. नो दा मुताल्लिक न रे मुताल्लिक दा द खबर हुई गोरे. हाँ द खबर ब मुताल्लिक कीगी, मुरक्कब जारी ब रचा मुताल्लिक कीगी, द खबर ब मुताल्लिक कीगी. मुरक्कब जारी बा द खबर मुताल्लिक कीगी. दा खबर याद उसाते जी. मुरक्कब जारी ची हर जे की वी और हर सुमरवी खुदे दियो कि लस मुरक्कब जारी राशि, मुरक्कब जारी लस राशि का ना लस वाना बद खबर मुतालिक हुई द मुबतदा मुतालिक कीगी ना. खो माना बमुंगा सकौ जी. अवल बमुंगा द मुबतदा मानव को, ब्या ब मुरक्कब जारी की द मजरूर मानव को, ब्या ब पसी द हरफ जर मानव को, ब्या ब द खबर माना को. हाँ एक नंबर बमुंग सरा ज़ेद मुब्तदावी, द्वेम नंबर ब कुर्सीवी, द्रेम नंबर ब अलावी और सलोरम नंबर ब रासा खबर भी. हाँ ज़ेद कुर्सी बांदी नाज दे. ठीक शो. ज़ेद कुर्सी बांदी नाज दे जब खबर सही दगा जे बनी सी. हाँ हमेशा बद सीवी जी. अवल बद मुब्तदा माना कीगी, ब्या बद मुतालिक माना के, मुतालिक की बा अवल द मजरूर माना के और मुतालिक नहीं जी डबल से नहीं जुड़ी. हाँ सिर्फ जार मजरूर दा मुतालिक कीगी, बल यो सीजम न मुतालिक कीगी. हाँ मुतालिक बा हमेशा जार मजरूर भी जी याद शो. दा नो दा मुरक्कब जारी ब्या मुतालिक वही दा बखा मखादशा पर जुमला इस्मिया के बा दा द खबर मुतालिक कीगी और पर जुमला फेलिया के बाद फेल मुतालिक कीगी जी. और ददी पर बया नूरम दी द इसमें फ़ाइल हम द इसमें मफ़ूल हम दागी मुतालिक हम कीगी हो अक्सर चिरे अगर उम्मन अगर द फेल मुतालिक कीगी. ठीक शो. मुब्तदा अपने खबर और मुतालिक से, खबर और मुतालिक ददवाना यौ शो. ठीक शो. हाँ जी. हाँ इब्राहीम इब्राहीम क़ाइमुन बिल बाबी बिल बाबी. इब्राहीम मुब्तदा क़ाइमुन खबर और बा हर्फ जर और अलबाब मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक. मुब्तदा अपनी खबर और मुताल्लिक से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया. इनकार कीजिए हुई. हाँ उस गोरे जी तासु बस सार पाजान क्या हो रही जी. अस्सलातु अस्सलातु खैरुन मिनन नौम. उमक्का शांति तरकीब दीजिए. अस्सलातु मुब्तदा खैरुन खबर मिन हर्फ जर और अन्नौम मजरूर, नुजार मजरूर मिलकर मुताल्लिक और मुब्तदा अपनी खबर और मुताल्लिक से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया. जी क्या ना
نو اوس په اول د الصلاتو ترجمه وکي، بیا به د مرکب جاری کې د متعلق کې د نوم ترجمه وکي، بیا به د منو کې او بیا به د خبر کې. شاباس. نو الصلاتو چې دا مبتدا دی، نو نماز نیند سے بہتر ہے. اس ترجمے تو گورے جی. او کہتے ہوئے چہرہ نماز بہتر ہے سے سے خوب. ٹھیک شا نو دا سے بیا سے گل وڑ راشي. ٹھیک شو نو مبتدا با اول ترجمه کې په متعلق کې به اول د مجرور ترجمه کې، بیا به د حرف جارو کې، بیا به د خبر کې. اوس په ذهن کار کوي جی. ایک چې دا مبتدا شو، او 2 نمبر دا په مجرور کې په متعلق کې مجرور، 3 نمبر د په متعلق کې د حرف جر، او 4 نمبر به بیا د خبر ترجمه کې. ماسٹر صاحب اوسه ترجمه وکړي جی. شاو نماز دین بهتر دی د خوب نه هغه بیا خو د ابل شان تو کړی. مونز د خوب نه بهتر دی. اوس ترجمه هم صحیح شو، زمونږ عام د معاشرې مطابق شو. او که اوس مونږ وایو چېره مونز بهتر دی د خوب نه، نو دا ابل شان دغه جوړېږي، دغه جوړیږي، خو هغه شانتې موږ معاشره کې دا خبرې استعمالو نه کنه. ٹھیک شو. اوس یو بل ته ګورئ جی، که یو خبره نیمه زیاته ده، خو زمونږ عام مشهور حدیث دی. ها جی ډېر مشهور دی، عام خلک یې استعمالوي، عام خلک ښه طلبا هم نه، دنیاوي خلک یې استعمالوي. غم دی او بل دا دی جی. طلب العلم، طلب العلم فریضة على كل مسلم. نو طلب مضاف، العلم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، فریضۃ خبر، علی حرف جر، کل مضاف شاباس، او مسلمین مضاف الیہ. شاباس مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، اور حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق. ٹھیک شوا. مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک شو جی. طلب العلم دا مرکب اضافی مبتدا شوا، فریضۃ واللہ خبر شو، علی حرف جر کل مسلم مطلب دار ہر مسلمان، کل مسلم ہر مسلمان. ٹھیک شوا. کل شیء ہر چیز، ہر چیز. کل طالب ہر طالب. نو چې کله دا کلو مضاف شي او د لپاره کم مضاف الیه هم راځي، نو هغه د دې کلو معنی به موږ هر یو کوو. ٹھیک شو. د کلو معنی به بیا موږ هر کوو. کل مسلم هر مسلمان پر. ها دلته اوس کل مضاف ته او مسلمین ورله نکره مضاف الیه رااله، نکره ده. ها جی وختي می تاسو وی مضاف الیه چې معرفه وي نو دا مضاف په معرفه کوي، او چې مضاف الیه نکره نو دغه به نکره وي. ٹھیک شو جی. سو اشکال خو ملګرو نشته. دا نننی سبق جی. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.